چا مال لی او دا په ما حرام دی. علماء لیکلی دی وی یو کس وفات شو، بل کس خوب کې ولید چې څه حال لري، وی چې حال می بد دی. مسله څه ده؟ وی نور می ټول خبره شوې ده، بس یوه خبره راته مانع د هغې د جنت نه منع کړې، یوه خبره. وی ما تې تپوس کو چې کومه خبره؟ وی چې یو ورځ مې ډوډۍ وخوړله او راتلم په لاره، غاښ کې مې بوټی نښتی و، نو د یو کس د باغ نه مې کڼ کې کټ کړی و، هغې باندې مې غاښ صفا کړی و. د هغې کڼ کې مسله راته لا پاتې ده، هغې کڼ کې په مسله کې ګیرم چې د پردي باغ نه مې کڼ کې کټ کړی. نو د مسلمان مال په مسلمان حرام دی. ادې به ځي او بکاڼي به ولې وایه پاڼې به تې کور ته راوړي. دا وایي ما تې صرف پاڼې پاڼې راوړي دي، وایي ونه ته مې ولې څه نه دي وي. نه ونه هغو دا ونه دې پاڼو له ساتي، نو چې پاڼې تې ته راوړي نو څه پاتې شو. بهر صورت د مسلمان په مسلمان درې څیزه حرام دي. خیال به کوو وینه حرامه ده، عزت حرام دی، او مال هم حرام دی. دا د مسلمان په مسلمان حرام دي، د دې به خیال ساتو، د دې حقوقو به خیال ساتو. نو ځکه رب العالمین فرمایي که تاسو دې د بدو کارونو نه منع کوئ، نو بیا به دی راتلو وکړي، بیا به عذاب په تاسو باندې هم راشي. نو دا ډیره ګرانه خبرې چې سړی مسلمان ته ووایي دا کار خطا دی، ما مخکې مه کوه، زه ګناهګارېږم. خو به هر صورت دا پکار دی. حدیث مبارک کې راځي یو صحابي دی په اس باندې ناست دی، جهاد له روان دی، او خپۍ د اس په دې رکاب کې ایښې ده. سړی چې اس ته وخیږي او کته خپه په دې رکاب کې کیږي، په دقه ځای کې خپه ایښې ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه کم یو جهاد افضل دی په ټولو جهادونو کې؟ کم یو افضل دی؟ په اس ناست دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي کلمت حق عند سلطان جائر، د ظالم بادشاہ په مخ کې حق وینا کول دا بهترین جهاد دی. چې ظالم بادشاہ په مخ کې ته حق خبره وکړي چې دا کار داسې حق دی او داسې ناروا دی، وی دا بهترین جهاد دی. نو دا د مسلمان ډیوټي ده چې غلط کار کوي نو دی به یې منع کوي، او که په ژبه یې نشي منع کولی، د ژبې طاقت هم نشته دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فبقلبه، بیا دې ورته په زړه باندې بد وګوري هغې کار ته، او هغه ځای نه دی پاسي. غیبت نه منع کوي نو ته تې پاسه که نه. د علماو سپکاوي کې علماو پسې لګي غلی تې پاسه، غلی غلی غلی، وایي دا خو ته زما اخرت تباه کوي، اخرت مې تباه کوي. بعضې خبرې